نه ده دا د خاون په کور کې نگهبانه ده د خاون په کور کې دا ښځه نگهبانه ده معنا خاون چې څه کور ته راوړي خو ښځې ته یې ورکوي که نه نو دا ښځه په هغه کور کې نگهبانه ده نگهبانه دا معنا چې ساتل او د ساتلو ذمهواري په دې ده او چې خاون دې په کور کې نه د لور د زوی د لمانځه او د اوداسه ذمهوار همدا ده راعیتون علی کلکم راعین و راعیتون و راعین یو معنی یاد ساته کومه معنی بیرته وکړه نگهبان دویمه معنی یې څه ده سړی متعلق چې صیغه مذکر راځي راعین نگاران راعیتون نگارانه د مدرسې نگاران د هر څه ذمهواري که نه نو ښځه نگارانه ده نگهبانه ده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وامير راع هر ما فوق داسې لنډه یو تعبیر که کوي نو ډېر به خوند وکړي هر ما فوق د نگهبان و نگران ده دنه به تپوس کېږي د ماتحت و زه پلار یم په کور کې نگران نگهبان یم او بچي ماتحت دي مانه به دوی تپوس کېږي پلار نه مور نگرانه ده معنا ما فوق ده او لاندې بچي انګیندې دي لورګانې زامن مالدار نگهبان او نگرانه ده محتمم نگهبان او نگران ده لاندې استادان طالبان دي دا د ده ماتحت دي د دې ما فوق ده والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول ما په دې باندې یو بیان کړی فیسبوک کې چلیږي چې څوک چاته د پیسو هاره چې یا د تازه ګلانو دا منع نه دي جایز تقوا صورت جدا ده او فتوا جدا ده نر غوندې اچوئ یاره دا خوشحالي ده اسراف هغه ځای ته وایي چې یو ځای کې ضرورت پې نه وي تی لګی دا ضرورت ده دا اوس درته ونه ویله چې استقبال د عالم د حاجي د معتبر د مجاهد دا روا ده نو استقبال به تشکونه ورته ولاړ خو موږ دومره وایو که څوک پیسې ورکوي 5,000 10,000 روپۍ راوړئ جب کې او د دې پیسو د دغه په ځای ورته د تازه ګلانو هار راوړئ ګلان هم پیشین دی ګلان هم راوړئ خو یو شي نه پرهیز وکړئ دوه شیان که زما معنی حکم درته کوم مشوره نه یو زرک چې ګیره کې او په دغه کې دا د ښځو کار ده دا سوچه ناروا ده یو دا بل شی هغه نه هغه د شامپو غوندې د دې شي نه به ځان ساتئ دا د علماو سره زیب نه کوي خوند نه کوي پاتې شو شنه ګلان تازه چې څومره پې باندې اچوی شي پټې کوي پکې هارونه وغیره خو دا دوه شیزونو نه ځان ساتئ مخکې یو خبره تېره شوې ده رحمت الله تعالی هیره ده هغه دا ده چې شپږ حقوق د خاوند دي او شپږ د ښځې دي یو باب مناقض کې امام بخاري د خاوند حقوق په ښځه ثابت کړو بل باب مناقض کې د ښځې حقوق په خاوند خو دلته وایي چې یو حق د خاوند په ښځه زیاده رجال قوامون حاکم او حکمران او نگران او نگهبان او د طلاق حقدار او واقدار دا بدی ولی مہر دی ورکی نفقه دی ورکی کپڑا دی ورکی مکان دی ورکی د روغ ناروغ علاج معالجه دا کوي د عزت حفاظت تحفظ خاون کوي نو قوامون نگران نگهبان حاکم حکمران واقدار حقدار د طلاقونو دی ده قال حدثنا خالد بن مخلد الى اخره عن انس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وقال في مشربة له مشربه بالاخانه دویمه وړه غوندې کمره و هغې کې ناست و پرونم تېره شوې ده وایي کله د یو کم دېر شم وي که نه هجران یو خاون خپل ښځو نه هجران وکړي یعنی ښځې پرېږدي دی ته نه یو طرف شي او ښځې د بشترې نه د هجران او د ترک 5 صورتونه د هجرت خو ترک ته وایي هجران مترکې ته وایي 5 صورتونه د ښځې دی چې نبي پاک څنګه بیبیانو نه هجرت کړی فی غیر بیوتهن معنا یوې بیبي ته به هم کمرې ته نه ورته یوې بیبي ته به ولی بره مشربه و دا یوازې د عایشې صدیقې د کمرې د پاسه وړه کمره وه دا بعضې نه یا کور د اضافي سامان پکې ږدي نو چې هغې کې دا یو کم 10 شپې وکړه خو د یو بیبي کمرې ته هم نه راتلی که خو ټول صورتونه د مهاجرت او د هجران 5 دي اول هجران مقاصد یو دا ده چې سړی بالکل د ښځې نه د ښه بد تپوس نه کوي خبرې هم ورسره نه کوي یو صورت دا ده دویم صورت دا ده چې مزاجعت
مباشرت بدون الجماع دام ورسره نه کوي جماع خو ضرور نه ده خو ښځې سره شپه تېرول ضرور دی نو مباشرت و مساجات دا ورسره نه کوي درېیمه دا ده چې په یو کټ بستره کې پراته خو مخ نه ورړی شا ورړی دا هغه د هجران او د ترک صورت ده چې سړی ښځې نه خفه شي څلورم چې جماع ورسره نه کوي او پنځمه دا ده چې جماع نه کوي خبرې هم ډېرې ورسره نه کوي او کمرې ته هم نه ورځي او خپلې کمرې ته هم ښځه نه راپرېږدي دلته دا صورت مراد دلته دا صورت الشاو ويذكر عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت والأول أصح یعنی ټولې بیبیانې په خپلو کورو کې وې خو حضور نه ورتل وفي قال حدثنا ابو عاصم الى ان ام سلمة رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف ان لا يدخل على بعض اهله شهرا فلما مضت 27 يوما قضى عليهن ارواحا فقيل له يا نبي الله حلفت لا تدخل عليهن شهرا قال ان الشهر يكون 29 يوما کله د یو کم دیر شوی دا میاشت د یو کم دیر شو ده وفي قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال اصبحنا يوم نساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امراه منهن اهلها فخرجت الى المسجد فاذا هو ملا من الناس فجاء عمر بن الخطاب فسعد الى النبي صلى الله عليه وسلم في غرفه فلم يجبه احد ثم سلم فلم يجبه احد فنادوا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلقت نساءك قال ولكن اليس پرون قربان تاسو بیبیانو ته طلاق ورکړی وی نه اعلام یې ورسره کړی ده فمكث 29 ثم دخل على نسائه باب ما يكره من ضرب النساء وقوله واضربوهن ضربا غير مبرح مکرو د وهل د زنانو وضربوهن او بیا وی وهي ضربا په داسې وهلو باندې غیر مبرحین مبرجین چې هغه زخمونه په بدن کې ښکاره نشي لاس مات نشي خپې مات نشي مخ زخمی نشي پوزه زخمی نشي د ښځې وهل په شپږو صورتونو کې جایز دي احوال او چې دا شپږ احوال نه به وي اوله دا ده چې زبان بازه ده اطاعت نه کوي دویمه دا رستا مور پلار دي د هغې خبره نه مني درېیمه دا ده چې د کور نه بې پردې وځي برقه یې په سر یې اوچته کړي او ګرځي نامحرمو سره خبرې کوي څلورمه دا ده چې خاوند ورته وایي میک اپ وکړه زیب و زینت کوه ښایسته کپړې نه ګرځې میک اپ کا وایي نه کوم پنځمه دا ده چې خاوند ورته راځه جما کوی نه کوم هیڅ وزر نشته نه حیض نه نفاس نه بل او خاوند سره جما ته نه تیاری وهلی شي او شپږم صورت یې دا ده چې د جنابت غسل زر نه کوي چې مجامعت خاوند سره وکړي ورځ دوه په جنابت کې ګرځي مونځ او دسم نه کوي دا شپږو صورتونو کې د ښځې وهل روا دي خو داسې به یې وهې مثلا پیر صاحب په دې پتنونو باندې په کوناټو باندې په پاسته پاسته ځای چې درد ورته ورسي او زخم پکې جوړ نشي وبه قال حدثنا محمد بن يوسف الى اخره عن عبد الله بن زمعه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز احدكم امراته جلد العبد ثم يجامع في اخر اليوم په کوړو دی نه وهي په چابک کمچین دی نه وهي او سړی خپله ښځه لکه سړی چې غلامان وهي وی عجیبه دا ده چې سحر یې ووهي ثم یجامعها فی آخر اليوم چې ماښام شي بیا ورسره دا پرکیفه پرتلذذه دا معامله کوي جما کوي دا به تا ته څه خوند درکړي و ښځې ته چې سحر د غلام غوندې غربولې ده او د وینځي او ماښام بیا ورسره جما کوي دا خو د لذت او د کیفیت یو معامله ده ملاعبت غواړي ملاعبت خوشحالي غواړي خوشحالي نشاط خو تا غربولې دا څه یې نه ویستي دي نو وایي که چېرته خاوند داسې یو حکم کوي چې ما سره لواتت وکړه یا خلاف شریعت مطالبت یې نه کوي حکم کوي نو ښځه باندې بیا د خاوند اطاعت نشته لا طاعة لمخلوق فی معصیة الله. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى الى اخره عن امنا عائشه رضي الله عنها ان امراه من الانصار زوجت ابنتها فتمعت شعر راسها فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فتمعت شعرها تبې کړې وې ویښتان د سر پرېوتې وه حضور ته راله کیسه یې ورته وکړه ان زوجها امرني ان اصل فی شعرها وی زما زوم زما لور ته وایي
چې ویښته دې توی شوي بد ښکارې ته وصل وکړه لعن الله الواصلة والمستوصله هم ویلې ده یعنې د بلې ښځې ویښتان د خپلو ویښتو سره څه کړه نو ما خو تا ته ویلو چې د حیوان ویښته وي لکه د اوښ د ویښتو نه بل جایز وایي دا وصل ورته فقال الله انه قد لعن الموصلات پام کوه د خاوند دا خبره دې ونه منې کومه ښځه چې دا وصل کوي په هغې لعنت ویلی شوی ده نشوز نفرت ته وایي اعراض بې توجهۍ ته وایي که یوه ښځه ډارېده چې زما خاوند ما نه نفرت کوي اعراض بې توجهي اړو توجه ماله نه راکوي او د دې په منځ کې روغه جوړه نه راتله او خاوند د ښځې حقوق نه ادا کول اراده یې د طلاق وه نو ښځه ورته څه وایي وی ګوره زه تا نه جامې نه غواړم زه تا نه خوراکونه نه غواړم خواهشات در نه نه غواړم و د الله خاطر وکړه ماله طلاق مه راکوه مثلا بله ښځه دی ده یوه جمعه هغې سره شپه کوه یوه ما سره یوه میاشت هغې سره وکړه یوه ما سره هغې ته روزانه چرګان راوړه ما ته ساک راوړه هغې ته روزانه کپړې راوړه ما ته یې کال زه ډېر شیزونه در نه نه غواړم خو یوه مطالبه مې ده چې طلاق مه راکوه چې زه به بیا بې سرپرسته یم مطلقین نوم به راباندې کېښودی شي بیا به ټول عمر پریشانه یم وایي که دغه ښځه د خاوند نه وېرېده چې ما نه نفرت ده کرکه ده ما ته توجه نشته او د خپل خاوند سره څه روغه جوړه کوي نو دا ورته جایز ده روغه جوړه په څه کېږي په نفقه کېږي په کپړه کېږي په بیتوتت کېږي قال حدثنا ابن سلام الى اخر عن من عائشه رضي الله عنها وهي امراه خافت من بعدها ان تسدنا اعراضا قالت هي المراه تكون عند رجل يستكثر منها فيريد الطلاق ويتزوج غيرها تقول له امسكني ولا تطلقني ثم تتزوج غيري فانت في حل من النفقه لا يستكثر منها ډیر محبت به نه ورکو جما به ورسره نه کوله نه بل څه او اراده د طلاق به ويتزوج غیره بل کوله تقول له دا ښځه ورته وایي امسکني ما په نکاح کې وساته ولا تطلقني طلاق مه راکوه زه درنه هېڅ هم نه غواړم والقسمة لي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهم أن يصالح الصلح دغه صورت د پوه شوې بیتوتت نفقه لباس باب العدل ګوره اخراج ذکر قبل الانزال دا عزل جایز د کنه د بعض علما ورته حرام ویلي دي ته وادي خفي وای پخوا به مشرکانو ژوندې لونه دفن کوله اوس منی بهر غورځول وادي خفي د همدې منی نه ماشوم پیدا کی لیکن حرام نه ده خو یو ناپسندیده عمل د بشریت یو ناخوښه عمل کم رب چې د کم څاڅ کې وبونه ماشوم پیدا کوي هغه که سړی عزل کوي که نه کوي هغه اوبه رحم ته رسي اوس خو داسې نه ده چې سړی هلته خوند کې راغلی ده او انزال ته نږدې کېدی شي یو څاڅ کې نیم انزال یې اندرون شوی نورې بیرون کړی او همغې نه الله پاک یو سړی د ښځې سره میاشت کې شپېته کرته جمع وکړي کال کې 360 کرته 300 کرته 250 نو د ټولو نه ماشوم پیدا کېږي بلکې یو څاڅکی اوبه چې هغې نه الله مقرر کړي هغه څاڅکی که سړی عزل کوي که نه کوي هغه به رحم ته رسي لکه د صحابي واقعه ده چې قربان دا وینځه مې ده زه جما کوم اراده د عزل وایي څه لپاره وایي زه وایم چې بچی مې ونه شي وایي بس تا خوښه ده ما من مولود یولد ما من نسمت یولد چې د کوم ماشوم د پیدا کېدو اراده کړي کائنت هغه به خدای پیدا کوي که ته وایي زه کوه نو چې عزل یې وکړه بله ورځ راغی وایي چې ښځه خو مې حامله ده حمل یې اخیستی وایي عزل دې ورسره کوه وایي او ما تا ته نه وویلي چې الله اراده کړي یا به پیدا کی یو ناپسندیده عمل ده اصیل ښځې سره عزل د ښځې د اجازت او مرضۍ نه بغیر جایز نه ده او وینځې سره د وینځې د مرضۍ نه بغیر ځکه وینځه د نفس جما مطالبه هم نشي کوی او په جما د مړېدو خو په طریقه اولا نشي کوی یو نفس جما د دام د ښځې حق ده چې اصیلی یو په جما مړېدل دي رحمت اوس په دې نه پوهېږي ما نه تفصیل غواړي په د سپینه ګیره نفس جما خو همداره چې دخول دی ورسره وکړي او شبع علی الجما دې ته وایي چې انزال اندرون وکړي ښځه علي په صحبت او جما مړېږي چې دننه انزال وشي نو چې هغه د به شوق کې راوسته او بیا د شی وباسي او بهر اوبه تویې نو هغه د وږې تږې پرېښوده
نو دغه د دې حق ده که درته ویل چې ویکه نو ویکه او چې ویلې مه کوه بیا شرعن نشي کولی. قال حدثنا مسدد الى عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعدل على النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره اخبرني عطاء سمع جابر رضي الله عنه قال كنا نعدل والقران ينزل وعن عمرو یعنی قرآن نازلېده موږ نه منې کېدو وحی جري به راتله خو موږ منع شوي نه وله. قال كنا نعدل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقران ينزل وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد الى اخره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا فكنا نعدل فتعالنا وینځو سره مازل کو وینځو سره جایز ده. فقال وانكم لتفعلون قال آیا تاسو دا کار کوئ؟ درې وارې ویله د استفهام برای توبیخ ده. ښه تاسو دا کار کوئ؟ ما من نسبة كائنة دې قاعدې ته وګوره نشته یو زیرو کائنتن چې هغه پیدا کیدونکی در قیامت الا هي کائنتن سره د ازل نه به پیدا کی سره د ازل نه به. باب القرآن بين النساء اذا اراد سفرا. مولانا صاحب باب القسم کې هدايه کې تاسو ویل چې چا درې څلور ښځې دي بیتوتت کې او په شیانو کې تقسیم زمان لیلن نهارن چې سفر ته ځي سفر کې قسم واجب نه ده چې کومه ښځه د خاوند خوښ یاري ځان سره بوزي خو دا چې پوه شي چې یوه بوزي بله بیا خفه کېږي نو پچه دې واچوي. دا پچه اچول وجوبن نه دي ګوره دا استحبابن دي ځکه سفر کې نوبت نه وي په خاوند چې کوم یو بوزي خو پچه دې واچوي ترتیبا لقلوبهن چې دا نورې خفه نه شي. وبه قال حدثنا معاذ بن الله عن من عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج اقرا بين النساء فطارت القرعه لعائشه وحفصه. پچه د عائشه او حفصه ابي وخته د بن مستلق و اذا كان بالذي صار مع عائشه يتحدث فقالت حفصه الا تركبين الليله بعير واركب بعيرا. د څه چل شو او د لغوندې واوره کجاوي کنه تاسو چې تلیدلی او خبره کجاوه یو کس یو سیر تناسب بل کس خدای عائشه ابي په خبره صادرم پروت وې د شپې څو وخت پورې عائشه ابي خبرې کولې زبېله او خباندې او ما د حضور سره وې بیا حضور دی وخت خاموش او یا آرام فرمایي وې ما عائشه ابي سره خپل وخت نږدې ما ولې عائشه ترازه دا زیلک بدل کو ته زما او خو ګوره څنګه مزل کې زبستا وګوره ابي ویل ټیک ده چې کله راغله کې ناستا بیرته سوچ وکړه چې دا څه چلی را باندې وکړه زه خو د حضور د صحبت نه محرومه کړم نو چې کم ځای کې کجاوه کوزېده حضور چې خبرې شروع کړه چې عایشې په ځای حبسه ناسته نو چې کوزېدله هلته دا بروزې ډېرې وې عام طور سره که تاسو کتلي د بروزو کې زهریله حشره ډېرې ماران لړمان غونډلان لټکې ما په خپله بړبېرې مقبره کې کور ته م د هغه راوړه د بروزه د لیو د پاره نو یو غاړ بوټی و هغې ته مې چلور واچو نو تقریبا 3 غزه مار پکې تاو راتاو پروتو منځ کې ټوپ یې کړه نو هلته یو ځای کې بروزې وې نو هغه بروزو کې عایشه ابۍ را کوزېده نو دی ورته ویله چې مه کوزېږه دلته شی ټک درنه کي زهریله حشره وی مړه پرېږده چې ټک راته راکړي خدای ما باندې یو لړم مسلط که یا مار چې ما ته ټک راکړي دا څه چلې را باندې وکړه زه د حضور د صحبت نه په نیمه لاره کې محرومه کړم دومره غوسه وه وی چې د دې نه مار ولړم ټک راکړي ښه به وي څه چل دی را باندې وکړه د عمر لورې که نه نو ناشنا کیسه بس خوشطبیعه ورسره ویې کړه نبي پاک سره یې ځان کجاوه کېل فقالت ولا فرق وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشه وعليها حفظه وسلم عليه ثم صار حتى نزلوا وافتقدته عائشه یو ټیم کې حضور چې خبرې کولې د عایشې ابۍ اواز نه و د حفصې ول فلما نزلوا جعلت رجليها بين الاذخر وتقول يا ربي سلم علي د چا خپې په دې بروزه وې د مور بیبي وای خدای په ما باندې یو لړم یا مار مسلط کتل د غني چې ما ته ټک راکړي د دې هجران او فراق د نبي نه خدا خره ولا استطيع ان اقول له شيء او حضور ته مې څه نشو ویلی د یو سړي 2-3 ښځې دی یوه ښځه خپل نوبت بلې ته ورکوی شي او بیا هدایه لیکلي که نه همدا واهبه که بیرته خپل نوبت واپس غواړي غوښته یې شي لکه حضرت سودې چې عایشې ته ورکړی و مالك بن اسماعيل الى خيار من عائشه رضي الله عنها ان سوده بنت زمعه وهبت يومها لعائشه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشه يومها ويوم
عائشې ابۍ سره به یې 2 شپې کولې، یوه یې خپل او بل سعودي بیبي خپل نمبر ورکړی. باب العدل بين النساء ولا تستطيع ان تعدل بين النساء الى قول عدل معنا سنوله صاحب د عدل معنا التسویه بین الزوجات فی الامور الاختیاریه. التسویه بین الزوجات فی الامور په اختیاري امور کې د ښځو په منځ کې څه ګوره بل ځای قرآن وایي ولن تستطیعوا ان تعدلوا، او دلته وایي چې تاسو عدل وکئ، بیا وایي نه شئ کوئ. چې کوم ځای کې وایي وی کوي په امور اختیاري وکړي، او دلته چې وایي نه شئ کوئ په امور اختیاري څه دي مولانا صاحب؟ مهر، مکان، کپڑا، نفقه، دا د خاوند په اختیار کې دي. دې کې به مساوات کوي. داسې به نه چې یوې ښځې ته 100,000 جوړه راوړي، بلې ته 2,000 راوړي، یوې ته چرګې راوړي او بل ته ساک راوړي، نه، یوې ته کچا کمره او بلې ته پخه. او امور غیر اختیاري چې کم دی هغه خاوند اختیار کې نه، نو هغه خبره داسې ده نو چې موږ تاسو وایو که نه چې که فکر دې کړی دا د زړه مینه نه ده او محبت دا غیر اختیاري شی ده. د دې دارومدار د ښځې په مزاج او عقل او حسن او ظاهري او باطني کمالاتو باندې ده. نو عایشې ابۍ سره خو د نبي پاک مینه ډېره او مزاج شناسه وه. اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني ولا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. خدای ظاهره مې ورته 9 کمرې جوړې کړې دي، دا زما په واک کې ده، او چې کوم شی زما په واک کې نه ده چې هغه عایشې سره ډېره مینه ده په نسبت د نورو، ته مې په هغې مه ملامتوه مه مې نیسه. امور غیر اختیاري د زړه مینه او د زړه محبت او جما د دې دارومدار هم په محبت او نشاط باندې وي. په هغې باندې که د یو ښځې سره سړي مینه ډېره وي بلې سره کمه، په دې باندې ګرفتاري په آخرت کې نشته، ځکه د زړه مینه او د زړه محبت غیر اختیاري ده. ما تاسو ته نه ویلي دغه چې وکنه چې مجنون دی ښایسته او لیلا د رنګ نه غنم رنګې وه، نو چا ورته ویل چې یا مجنونه خدای دې غرق کړه، څومره ښایسته ځواني دی او په دې توره لیلا پسې لیونی. هغه ورته ویل چې تاسو ته لیلا ستاسو په نظر کې بدرنګه ښکاري، تاسو ورته زما په سترګو لږ غوندې وګورئ. وایي عشق آسان کار نه ده، دا ځان له ژوندون غواړي، مخ ته د لیلا کتل سترګې د مجنون غواړي. هر سړی په عشق باندې نه والله چې حقیقي عشق سړي کړی هغه ته پته وي، نو دغه رنګې دا غیر اختیاري شی ده. ګوره دا مینه او محبت په دې کې ګرفتاري نشته. وایي دا ګوره زمونږ او د شوافیو لانجه ده. امام شافعي صاحب وایي چې یو سړی په نکاح کې قدیمه ښځه کونډه ده، له پاسه یې باکره په نکاح کړه، 7 شپې به متواتر مسلسل بلا نوبته دې سره کوي، دا نوبت کې نه حسابېږي. او که پیغله په نکاح کې و او کونډه یې پې د پاسه راوسته 3 شپې، دا د دې اضافي حق ده. بس دا راغلې میلمانه ده، نو دا 3 شپې د نمبر نه ماسوا مسلسل متواتر به دې سره کوي، دا به په نمبر کې نه حسابېږي. زمونږ احناف څه وایي؟ تا ته خپل مذهب معلوم ده که نه؟ امام ابو حنیفه صاحب وایي چې قدیمه جدیده باکره سیبه په نوبت کې یو برابر دي. ما څه ویل احسان الله صاحب؟ قدیمه جدیده باکره سیبه په نوبت کې موږ سره دلایل دي. دلته چې دا کوم ذکر ده دا خبر واحد ده، اقام عندها 3 و اقام عندها 7. موږ وی اول قرآن شریف ته ورشئ. قرآن شریف کې الله فرمایي وین خفتم الله تعدلوا فواحده. په دغه ځای کې د آیات مطلق ده، د قدیمې جدیدې باکرې صحیبې تذکره شته پکې، یو برابر شو کنه، عدل یو تسویه بین الزوجات. دویم عن عائشه قالت کان نبی یعدل بین نسائی، تقسیم کې به عدل کو ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك. دې کې قدیمه جدیده باکره صحیبه نشته، ټولو کې به دغه کو. دریم د ابو هريره روایت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. چې د چا 2 ښځې او په هغې کې انصاف نه یې کړی، د قیامت په ورځ به الله ترازی نیم بدل به فالج وهلی. دا ټول نصوص مطلق دي، د دې مقابله دا خبر واحد نشي کوي. موږ وایو که باکرې سره 7 شپې وکړې، هر یوې سره بیا 7 شپې کوي.
او که صحیبې سره درې شپې وکړې هر یوې سره به درې درې کوي. اوس یو بل دلیل درته وایم ته خو همدغسې خدای دې وبخه نو ام سلمه رضی الله عنها کونډه وه که پیغله وه؟ کونډه وه که نه چې حضور په نکاح نو حضور ورته څه وویلې سهار کې ام سلمې خفه نه شي نه د ستا پلار مور خفه شي چې دا زموږ لور سره ولې درې شپې که ستا خوښه وي زه به سره اووه شپې وکړم خو بیا ستا دغه اته بنې دي زه به هر یوې سره بیا اووه شپې کوم. اووه په اتو کې څو کېږي؟ اووه په اتو کې 450 کېږي څو کېږي؟ نو بیا به 450 شپې بعد تاله نمبر راځي او که دې خوښه وي درې شپې به در سره وکړم نو بیا به زه هرې بیبي سره درې درې کوم نه اته په درېو کې 40 بیا به 40 شپې بار ستا نمبر راځي. څنګه چلو کو وی جی درې شپې را سره وکړه چې زر نمبر راشي. دې حدیث کې ام سلمې ته حضور وایي چې تا سره مې درې وکړې بیا به هر یوې سره درې درې کوم. فرق دومره ده چې دا درې متواترې مسلسلې دي یا پیغلې سره اووه متواترې خو دا نورو ته به بیا دا ټپ ورکوي. دلته ام سلمې ته رسول الله ویلي نو موږ قدیمه جدیده باکره صحیبه په نوبت کې یو برابر دا د هغې مذهب ده چې قدیمې د جدیده که باکره ده اووه شپې حق ده او که صحیبه اله وایي. وبه قال حدثنا مسدد الى اخره عن انس رضي الله عنه ولو شئت ان اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال السنه اذا تزوج البكر اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا باب اذا تزوج الثيب على البكر. وبه قال حدثنا يوسف بن راشد الى اخره عن انس رضي الله عنه قال من السنه اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا وختما واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا. دا د شوافی او مذهب د امام بخاری م دا راي ده. قال ابو قلابه ولو شئت لقلت ان انس رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرازق اخبر سفيان عن ايوب وخالد قال خالد وشئت ولو شئت قلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم باب من طاف على نساء في غسل واحد. کله یو سړی څلور ښځې او په یوه شپه د څلورو واړو سره جما کوي بیا غسل کوي دا جایز ده. اوس به ته وایې چې دا څلورو سره جما کوي نو چې د کومې نوبت ده د هغې حق تلفي راغله نه اول به هغې سره جما وکړي هغې نه بعد به هغې نه اجازت وغواړي چې زه د نورو بیبیانو سره میلاویږم نو د صحبت نه بعد او د اجازت نه بعد که نورو دریو سره میلاویږي او بیا اخره کې غسل کوي هېڅ قباحت په دې کې نشته. رسول الله مبارک 2 کرته یو ځل د احرام نه مخکې 9 بیبیانو سره په یوه شپه یو ځل د احرام نه او مدینه کې هم داسې کړي چې درې څلورو بیبیانو سره یو ځای شوی او بیا غسل کړی. وبه قال حدثنا عبد الاعلى الى اخره ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليله الواحده وله يومئذ 9 نسوة. باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. دا بعض خلک وایي کنه چې جما به صرف د شپې کوي او خاوند به صرف شپې تقسیموي نه. اوس یو خاوند د ډیپټي د شپې د څوکیدار هغه به ورځ تقسیموي یو ورځ به د یو بیبي کمره کې بل ورځ به د بل دا ده چې د جما دپاره د شارع له طرفه تخصیص نه ده راغلی چې د شپې کوه د ورځې مه کوه غرمه کې ماسپښین کې مازدیګر کې سهار نه بعد کم ټایم کې چې خاوند وغواړي خپلې کمرې ته د خپلې بیبي سره بې تکلفه پاتې کېدی شي صحبت او که چېرته د شپې ډیوټي ده نو یو ورځ به تېروي. وبه قال حدثنا فرد الى اخره عنه من عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن فدخل على حفصه فاحتبس اكثر ما كان يحتبس. باب اذا استاذن الرجل نساءه في اي چې کله دا حدیث کې مرض وفات کې تیر ده چې بیماری کې خاون ښځو نه اجازت وغواړي که ستاسو خوښې زه به بیماري دې ښځې کمره کې تېره کړم دا جایز. لکه حضور بیماری کې عین انا غدن اراده یې عایشه وایي ټول ورته اجازت ورکړي که نه. دا حدیث 5م ځل ده چې راغلی وایي. حدثنا اسماعیل بن اخي عنه من عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل بمرضه الذي مات فيه اين انا غدا يريد يوم عائشه اراده عائشه واله فآذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان ببيته قربان چې کوم ځای ستاسو خوښه یې هلته پاتې. قالت عائشه وماذا في اليوم الذي كان يدور علي في بيتي ګوره وای اصل کې وفات په هغه ورځ شو که د نمبر په حساب وای نو دا ورځ نمبر هم زما و غیږ هم زما و کمره هم زما و دا فضایل خپل بیانوي او سر مبارک زما د سینې او د غمرۍ منځ کې ون.
باب حب الرجل بعض النساء افضل من بعض. خاون یوې ښځې سره په نسبت د بلې مینه ډېره کوي، غیر اختیاري ده. د یوه به هسې ساده ګوله وي، په میک اپ به نه پوهېږي. بله یو ښځه و خاون طلاقه کړه د واده په سبا باندې، د واده په سبا. نو هغه ما قدرت شانو زه له مدرسې نه تلم، موږ شمشتو کې وو. هغه هلک مې یو 2 میاشتې پس وکته، هغه پټي نه و، زه لاندې روان وم، دی را روان وم. مالکه تا باندې خو زه ډېر خفه یم، د واده په سبا یې ښځه دومره خرچه، دا دې ولې طلاقه کړه؟ یاره اصلي وجه راته ووایه چې د خدای په نزد وایي دا خو ښځه نه وه، دا خو زناوره وه. مال څنګه زناوره وه؟ دا خو 2 پښې باندې راغلې وه، که 4 وی نه به وایي نامونه لاندې چې کله نه پیغله شوې وه، دې نه 3-4 کشرانې واده وې، د یې مشره وه. زیرناف صفایي د پیغلتوب نه تر دینه نه وه کړې. وایي که زه چېرته پکې دننه دې ځنګل کې ننوتی وی نو پته مې نه لګېده. وایي داسې ښځه هم څوک ساتي؟ سبا باندې طلاقه کړه. یوه ښځه راغه د خاوند په طبیعت باندې جامې، نکریزې، میک اپ، ناز انداز، نخره، او دا بله هسې ساده ګوله ده. یوې سره ډېره مینه دې کې نیول نشته. ګوراله وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الى عن عمر رضي الله عنهم دخل على حفصه قال يا بني لا تغرنك هذه التي عجب حكمها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے لورې ته په دې مه دوکه کېږه چې نبي پاک عایشې سره ډېره مینه کوي. عایشه تا نه ښایسته ده، رسول الله ته ګرانه ده، او د عایشې پلار ستا د پلار نه ورته ګران ده. فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم باب المتشبع ولم ينل وما ينهى من افتخار. یو سړی ځان موړ موړ ښیي، ښځه نارینه په هغه څیز چې دې ته میلاو نه ده. یو دویم یوه بنه به د بلې په مخ کې فخر او افتخار نه کوي د هغې د سوځولو دپاره. دا ښځو کې ډېر بد رواج ده چې چا 2-3 ښځې. نو دا یوه ښځه د شپې به د خاوند په لاس هم لګېدلی دی، سهار به غسل کړي، ویښته به یې لامدام داسې ګډ وډ پراته وي، داسې مسته مسته به ګرځي او شونډې به څټي را څټي. دا بله ورته وایي ته خو نن ډېره خوشحاله وې. خوشحاله به نه یې، بېګا یې راته چرګان راوړي وو، هغه کونه کې چې سیخان منډلي، 2 چرګان هغه مو خوړو. بیا ټوله شپه هم سره ښه په مینه دا کار و، او خاوند نه ورته پیاز راوړي و نه چرګ، نه پې لاس لګېدلی. دا ځان موړ موړ ولې ښیي؟ بنه سوځوي. د بنې سوځولو دپاره شریعت کې دې نه منع راغلی. کله یوه بنې ته وایي چې تا سره میاشت کې څو وارې جما کوي؟ یو وایي ما سره خو هره شپه 2 وارې کوي. دا صرف دا بنه سوځوي، دې نه منع راغلی ده. وایي چاته چې یو شی میلاو نه وي او دا ځان موړ ښیي، د ده مثال دی هغه چا ده؟ د اسلام نه مخکې یو طریقه وه او په ابتدا د اسلام کې مو وه. یو سړي به یو جوړ جامې وکړې، خو دا نستوڼي به یې 2 وکړه. یو رنګ به 2 رنګه نستوڼه به یې وکړه، یو به اوږد و یو به لنډ و. خلکو ته به یې څه ویلی؟ وی وګورئ ما ته کنه، خلکو ته یو جوړ جامې نه رسي، ما 2 جوړې اچولي. کلابسه صوبه زور لکه د دروغو 2 جوړه جامې. دا مطلب. دویم دا د اوس هم دا کیسه شته چې یو سړی غریبي وسې نه وي او بل مالدار یې هغه ته ورشي وایي تا چې ګل ولی خان نه که هغه راوړی کاټن هغه 80,000 والا ما ته یې راکړه، زموږ د خپلوانو واده ده، زه شادي حال ته پکې ځم. نو هلته پکې لاړ شي، خلکو ته ماشاءالله لکه ته غریب سړی وې. دا وایي دا مې په 70,000 د ګل ولی په دوکان کې اخیستی. څه ګپ خو نه ده. فخر هم کوي، خلکو ته ځان هم وښیي. و دا دروغ وایي که نه وایي؟ یو طرف ته د هغه د ملکیت کوي او بل طرف ته کپړې د عاریت دي. یا لکه یو زنانه ده هغه روانه د ورور واده ته یا د وراره، کالی نه لري، بلې ښځې ته وایي چې خورې ستا خو وتورې کالی ده، لاکټ ده، ګوتمې دي، والۍ مال یې راک، زه مې د ورور واده. دلته ښځې وایي راټولې شي، وا د زیړ ګل مورې دا خو تا پخوا دا کالی نه و، نه مړې، دا 9 تولې کالی مې خاوند ما ته راوړی. دا ودې ملکیت یې وکړه که نه؟ او راوړې په عاریت دي که نه دي؟ دا 2 تفسیره 3 شو. 4م تفسیر دا ده یو سړی به داسې و داسې که نه جي د اعلی درجې غل او فاسق او فاجر، او کپړې به د اولیاو د صالحانو اچولې وې، ږیره به یې غټه پرېښې وه، تسبیح به یې نیولې وې، کلابسه صوبه زور. نو خلکو ته به ځان خوده بزرګ او دی به منځ کې غټ لیوه غل او زاني او ډاکو. وی کومه ښځه چې د بنې سوځولو دپاره ځان موړ موړ ښیي، د دې مثال د 3 صورتونه مې درکړه، حدیث کې راځي.
موږ یو ځای کې روټۍ والګه یو کس پکې ناستو زه پې سم مین شوم چې ورپاڅم لاس یې ښکل کړم او دا دومره ږیره وه نامه پر سپینې جامې بریتونه یې خریلي وو لکه تبلیغیانو کې 16 ګریډ افسر او سر یې شوټه کړی نو هغه ډېر ما ورسره مینه محبت وکړه چې هغه لاړ ووته نو ما هغه د کور مالک ته ویل ما د مولانا صاحب د کوم ځای نه راغلم هغه ویلي چې مولانا نه ده په ټول دغه کې د ده نه غټ غل ګنکپ او د غلو د ګنکپانو مشر او کپړې د صالحین واچولي دا دروغ دي که رښتیا دي نو چې خاوند در باندې لاس لګېدلی نه نو ته وایې چې 2 وارې سمه جړقېدلې جما را سره کړې تا ته پیاز نه دي راوړي پاپڼ ته وایې ما ته 2 چرګان دا دروغ دي که نه دي هغه سړی چې د اولیاو کپړې اچولي او کارونه د لیوانو خنازره وکوي هغه ګناهګار ده که نه ده دقه رنګې دا ښځه ګناهګار ده قال حدثنا سليمان بن حرب الى اخره عن اسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن مسنى الى اخره عن اسماء رضي الله عنها ان امراه قالت يا رسول الله انني ضربت فهل علي جناح زما بنه ده زه به ګناهګاره شمه که زه ځان موړ ورته وښیم او هغه وسوځوم هله من زوجي غير الذي يعطيني فقال چې زه ورته وایم چې ما ته خاوند دا څیزونه راوړي دي هغه یې نه یې راوړي فقال رسول الله المتشبع بما لم يعطى یو انسان چې ځان موړ په هغه نعمت ښیي چې ده ته میلاو نه وي کلابس صوبه زور داسې ده لکه د دروغو کمیسو پرتوګو جامې اچولي باب الغیرت غیرت خو درته پته ده چې ستا په حق کې څوک بل در سره شریک یې وقال ورداء عن المغيرة دا روایت هم تیر د مکرر ده که نه قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا معي امرأة لضربته دا د لعان په باب کې تیر شو که نه یو سړی راشي ښځې سره وایي دا څه به کوي وایي ګواهان راوله که نه حد ساد ناستو دی اوس قبیلې سردار وایي قربان چې زه کور ته راشم او زما ښځې سره سړی وایي په دواړو لاسو وایي په توره په دې تیر طرف وهمه سر ته یې ګډ کوم زه به ګواهانو پسې ګرځم دا ښځه خو زما وه زما په حق کې څنګه بل چا ځان نو حضور ویل وایي د سات غیرت تم خیال ده دا ډېر غیرتي ده خو له ده نه زه غیرتي یم او ما نه الله ډېر غیرتي ده أتعجبون من غيرك قال لا أنا أغير منه والله أغير مني وبه قال حدثنا عمر بن حفص إلى آخر عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك ام دې وجه نه چې الله غیرتي ده په ټولو فواحشو پابندي لګولې دا د الله د غیرت نه خلاف دی چې یو سړی زنا لواطت او شراب اله وما أحدنا أحب إليه المدح من الله دا مخکې تیر ده ووایه که نه معنا یې څه ده نشته یو ذات چې هغه په خپل صفت دومره خوشحالېږي څومره چې الله خوشحالېږي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة إلى آخره عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله إن يرى عبده أو أمته تزني يا أمة دا ټولې ښځې دی الله وینځلي او ټول سړي دی الله غلامان هغه د زنا کوي او بیا هم الله ورته دفع د مضارت او جلب منفعت کوي لو تعلمون ما علم لضحكتم قليلا که عالم برزخ حالات چې ما ته معلوم دي که تاسو ته معلوم وي خندا به هم کمه وه جړه ډېره وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخره ان عروه بن الزبير حدثه وعن امه اسماء رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء اغير من الله به وعن يحيى ان ابا سلمه حدثه ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو نعيم الى اخره عن ابي سلمه انه سمع ابا هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى يغار وغيرة الله ان ياتي للمؤمن ما حرم الله وبه قال حدثنا محمود الى اخره عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قال تزوجني الزبير وما له في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء غير الناضح د زبیر څه مالم نه و غلام خادم هم نه و هېڅ هم نه و یو وښی و یو یې اسول فكنت علي فرسه واستقي الماء وایي ما به د ده د اس خدمت که اوبه به مې راوړې د اوښ تګیا مې م راوړه و احرزو غربه او ما به چې شی کو مولانا صاحب اوبه به را چلولې و اجن وړه مې م لمدول او زه ناوې ومل ولم اكن احسن اخبذ وایي زه ښه وایي په کشره ومه وایي ښې روټۍ مې م نه شو پخولی وكانت تخرج جارة من صاحب وكنا زما ګاونډیانې وې زما همزولې هغې به راته روټۍ پخوله وكنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطع رسول الله وای ما را چاړولې څانګې د کجورو څانګې د زبیر د ځمکې نه التي اقطع رسول الله هغه ځمکه چې حضور ورته کچ کړې و جدا کړې وله وهي مني على سيف التخيل یو میل فاصله د یو فرسخ درېیمه حصه فرسخ 3 میله ده یو میل فاصله زما د کور نه د ځمکه لرې وله فجئت يوما ونوى على
وا پوه شوې او دا د کجورو څانګو ګېډی زما په سر ون فدعاني ثم قال ليحمل لي وی ما ته وی اسما راشه اوخ ته ویلې اخ ګونډه شه وی ما سره په دې اوخ باندې کېنه دا بار به څنګه وړې حضور سره نور صحابه او مزو شرمېدم نه پیغله وم کنه ناوې وم ځوانم وی ما ته د زبیر غیرت را یاد شو چې که زبیر خبر شي بیا به څه وی خاون مې وی چې کور ته راغلم ما زه خو رانغلم حضور سره او خیو کنه وی ما ورته قصه وکړه چې داسې چلو شو وی ما ته وی په ځای د دې چې ته نورو صحابه وکتلې د هغې نه چې حضور سره راغلی وی په اوښ باندې څومره بخه و هسې هم کتلی وی که نه وكان غير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت فمضى فجئت زبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راسي نواه معه نفر من اصحابه فانق ليركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النواه كان اشد علي من ركوبك معه وقالت حتى ارسل الي ابو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني وی دې نه پس چې بابا جان ته مې کیسه وکړه چې بابا جان زمون خادم نشته زه خپله پټو ته ګیا پسې و خشاک وی بیا مې بابا جان یو خادم راکړ فكانما اعتقدني به قال حدثنا علي داسې ده وی دا خادم چې راکړ نو زه د ټول خدمت نه آزاده شوم عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض النساء فارسلت احدى امهات المؤمنين بصحفه فيها دعاء دا واورخه حضور پاک د عائشې نمبر او عائشې ابي کرناس بل بیبي و زینب بنت خزیمه یا بل هغه پلیټ کې ترکاری ورولېګله حضور ته چې ورولېګله انس ته ورکړه هغه عائشه را پاتې دا پلیټ داسې و چې وی و سره د ترکاری پرې وته پلیټ خو د خټو منځ کې دوه ځای شو نو حضور هیڅ مونږ ویل ورپاتې ترکاری راځم وای غارت امکم تاسو مور ته غیرت ورغه غیرت چې ناس ما سره ده او ترکاری د دار علیږي بنی دي کنه نو هغه ترکاری په نیمه کې واچو د عائشې ابي د کمرې نه بل پلیټه مغه شانت ور انس ته وی چې هغه ته حال مو وای چې خفانه شي الا شام فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيته يد الخادم فثقلت الصحبه فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فقه الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم استاسو مور ته غیرت ورغیل بصحفة من عند النبي صلى الله من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها هغه زینب بنت خزیمه ته روغ ولېږو ماته پرې خدا المقصورة في البيت التي د عائشې په کمره کې هغه پرې خدا لم قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي الى اخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنه او اتيت الجنه فابصرت قصرا فقلت لمن هذا قال لعمر ما په جنت کې یو قصر شب معراج کې وکړ ما وې دا د چا نه وې دا خو د عمر دلته یو خزي او دسم کو وې زما اراده و چې زور شم خو عمر استا غیرت را تیار شو مال بیا خفن شي عمر په جړا شو وې مور او پلان می در باندې قربان زب پتا سو غیرت کوما ال قالت ولم يمنعني الا علمي بغيرتك قال عمر بن الخطاب يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله أو عليك غاروا وبه قال حدثنا عبدان إلى آخره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت ما دته معراج منامی وي ابل معراج یقظانی یو خزه د بنگلې سره ناست او داسې کو ما وی د څوک د بنگله د عمر د بیبیم د عمر ده ما وی چې زور د ورشم فذكرت غیرت او د عمر غیرت را تیار فولیت مدبر به طرف بکا عمر د خبره سره عمر په جړا شو او هو فی المجلس صحابه ناس ثم قال او علیک یا رسول الله غار قربان مال به پتا سو غیرت دات چې موږ لاله را کوي خو تاسو د مخیره کوي بس